وی زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمع ساتم. حقیقت دا دی چې د پښتون قوم عمده جذبه ده. حقیقت دا دی چې دا نن په مټه کې موږ ولاړ په هغې خاوره چې 10 کاله په اوچ کلک زور زما او ستاسو مینډیټ واغښتلی شو او داسې کس لی ورکړو چې الله دې مل شي. ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو حقیقت دا دی چې دا نن کم ماحول زه په سوات کې اینم په مټه کې اینم کیدی شي مخکې دا ماحولونه تیر شوي خو زه په خپل ژوند په ړومبني ځل دا جذبه دا جوش او دا ماحول اینم او انشاءالله دا به روان ادوار کې ښه پوره اثر دلته صاحب ناست دی په دې تمه او په دې سوچ چې هغه خو موره وه دا خلک لا وی عوامي نیشنل پارټي به ختمو موره وه خو چې ټوپک والا ورته ټوپک ونیوه چې ورشه هلته کښېنه نو وي ښه صاحب لاړ هلته کښېناست او بیا چې بل تاڼهدار پرې راغی او ټوپک یې ورته ونیوه چې اخوا کښېنه دی ورته وي ښه صاحب او نن دا ماحول جوړېږي د پښتنو په خاوره په سیاست کې دا ماحول جوړېږي چې لوټې له به تحفه ورکولې کېږي. تاسو دې ته سوچو کې موږ د عوامي نیشنل پارټۍ ملګري یو موږ ټول هغه خلک زیاتر چې په 3 او 4 پوسټ کې روان یو پارټي به یو ورکر سره د دې نه زیات څه وکړي چې هغه د وزیر اعلی کړي خو چې د وزیر اعلی د پاسم یو سړی د خپل لالچ دپاره او ما هغه خپل مشر پسې سپکې ټتې او کنزل کوي انشاءالله د مټې پښتنو کو تاسو پښتانه یې سیاست به ورله په دې مټه کې دفن د ګورنرۍ کیسه چا وکړه زه نیم پې چې تاسو د ګورنرۍ لطیفه اورېدلې ده که نه نو دا صاحب د لطیفې ګورنر جوړېدی شي انشاءالله دا بل ګورنر به رانه جوړ نه شي هغه چې کم داسې دې ځای کې د وینا هغه لطیفه ده نه د پښتو لږ بیا ستغ ټکي دي خو داسې مشرانو نه بیا تپوس وکړئ چې دا د ګیدړ او د شیر د ګورنر د څه کیسه ګرانو وروڼو په هغه خاوره چې په کومه خاوره باچا خان بابا پښتنو ته خدای خدمتګارو سمیت سیاست خولی دی په هغه خاوره په کومه خاوره چې ولی خان بابا د خپلو مشرانو خپلو سپین زما چې سپین مشران دي سپینګیري دي هغه خپلو وروڼو سره سیاست ټول عمر کړی دی نن د سیاست بدمخه زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د سیاست بدرنګ ترین شخصیات کو نن زه اینم نو هغه دا محمود او هغه پرویز خټک او زه د پښتنو نه دا تمه کوم وروڼو زه تاسو نه دا تمه کوم چې داسې خلک په کوڅو کې اینې داسې خلک په علاقو کې اینې نو د رسا د ثواب دپاره په انډو او پسخا ټماټرو باندې چې دا خلک درله د کوڅو نه راونځي دا مینډیټ نن د رورجان کومه جذبه او بیا هغې جذبې سره زموږ د بریګیډیر صاحب مصالحت زه نن وروڼو تاسو خو ما سره د رورجان په وینا بار بار دا واده کوئ چې ما سره بودرېږئ زه به انشاءالله تاسو سره نه زه به ستاسو دپاره خو دې لوس سره به دا لوس کوو زه هغه فرشتو ته م ویم چې نور دا جوړول او روانول مه کوئ او یا کاله تاسو په دې پاکستان کې جوړول او روانول وکړل تر د دې محمود خان او عمران خان پورې تاسو په دغه کارخانه کې خلک جوړ کړل خدای ته وګورئ تاریخ ته وګورئ په دې کارخانه کې پرزې غلطې دي چې دغه کارخانې تر اوسه پورې د سړي بچی پیدا نه کړ خو چې پیدا کوي نو یو داسې نمونه به پیدا کوي چې بیا به په خپله راغونډوي نو د سړي بچی هغې کارخانه کې جوړېږي نه ځکه چې د سړي بچي دا دي په دې محفل کې ناست دي د سړي بچي په دې محفل کې ناست دي هغه خدای پیدا کوي هغه کارخانو کې نشي پیدا کېدی نو چې په دې رسې نو بیا زه دغه خلکو ته وایم چې خدای ته وګورئ چې کومه کارخانه پروډکشن ښه نشي کولی هغې کارخانې ته بندېدل پکار دي دغه کارخانې ته وایو چې بس بند کې دا جوړول عوامو ته یې پرېږدئ اختیار د عوامو دی چناو د عوامو دی عوام به خپل اختیار استعمالی او په هغه اختیار کې د محمود په شان د خلک د محمود په شان لوټې د محمود په شان بدرنګه خلک د دې عوامو نه د کور نه بار هم نشي وتی هغه چې کله وزیر اعلی او دې مرګرو سره کوم عمل کو
پولیس فورس استعمال او هغه پیره چې اوس یو سوټي ته نه دی شوی منګ را دې شیزونو نه یارولو ظالما 3.5 کال وزیر اعلی توپ دې تیر کړو یو هفته خو به لګ دی جیل کې تیر کړو دا هغه بدرنګا د بدقسمتۍ نه مخ خو ګران ورونو نن چې زکم ماحول انم بلکې تاسو سوچو کې چې تاسو ته خلک مخامخ راځي او کچکول راوړي چا کچکولونه راخطا کړي چې مال اوټ راکړي چې زه وزیر اعلی شم زه وزیر شم چا په کچکول کې سپارې را روانې کړي چې د مذهب په نوم اوټ راکړي چې تاسو دوکه کم او زه پکې مزه وکم چا په یو نوم چا په بل نوم خو دې ته سوچ وکړئ چې د باچا خان بابا کور د باچا خان بابا وینا هېڅ ذاتي لالچ نه لري ځکه خو الحمدلله خبره په ډاګه کوو موږ به څوک په څه دوکه کي په څه شیزونو چې خلک دوکه کېږي هغه شیزونو له الحمدلله زما پلار نیکه لته ورکړي دي موږ به پکې څه دوکه شو زما کچکول هغه د ملنګې د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو کچکول زه کو جذباتي کېږم د خپل قام د حق دپاره جذباتي کېږم نه مې عہده پکار ده نه به انشاءالله یو سرکاري عہده والم واحد غرض د خپل قام هغه حق او هغه اختیار کم چې د باچا خان بابا نه پاتې په نظریه کې موږ ته تر دې وخت پورې چې انشاءالله تر څو ژوند دي موږ زمونږ نه پس چې څونه دي هغه انشاءالله د پښتون قوم د حق د پښتون قوم د اختیارو په خپلو وسایلو خپل اختیار او کو د چاړه چوي او کو خوشحالیږي خپله خاوره او خپل اختیار په دې خاوره د بل اختیار نه منو ګران ورونو سوچ وکړئ دې ته اخر دا قام به کومې پورې په دې خبرو دوکه کېږي کله به د مذهب په نوم دوکه شي نن په دې قام په دې خاوره چې کوم مشکل وخت دی خو هغه موږ د هر اړخ نه ګورو نو زما په سوچ دونه مشکل وخت په دې قام نه دی راغلی بالخصوص کو موږ خپل معاشي حالاتو ته وګورو د دې قام د دې خاورې او بیا د دې وطن نو هر څه په وینټیلیټر دي زورور خلک د وس خلک ژوند تیرولو تاریان دي نو مزدور کاره پیشه بس زه نه پوهېږم چې د نن په مهنګۍ په دې دور کې یو دیاړي مار چې هغه 700 روپۍ ورځ دیاړي کوي او هغه کور ته ځي هغه په دې 700 روپۍ څه کوي هغه په د چای غم کوي هغه په د روټۍ غم کوي هغه په د بچو د تعلیم غم کوي کو خدای مکه په کور کې د چا مریض وي هغه په مریض غم کوي او کو نه هغه د بجلی او د ګیس دا بلونه ورکوي ژوند ډېر ګران شوی دی خو پښتنو د اقتصاد او د معیشت په دې دور کې زما او ستاسو د دې قام ژوند دونه ګران نو پکا بلکې که موږ اوس هم سوچ وکړو او فیصله وکړو نو ما ته خو د امپورټ ضرورت نشته ما ته خو د سرمایې لپاره چاته د کچکول ګرځولو ضرورت نشته پښتونخوا ته د IMF او د ورلډ بینک د قرضو ضرورت نشته پښتونخوا ته د عربو او د امریکنو د پیسو ضرورت نشته پښتونخوا مالامال د وسایلو نه ډکه خو د هغې سرو سپینو طاقت ما سره نشته نن بجلی په 50 روپۍ یونټ په تاسو خرڅي او الټا پنجاب کې خلک پاسي او ګوته نیسي وي پښتانه چې دي نو دوی د بجلی اغلا کوي زه ورته دا سوال کوم چې پښتون قوم دا اوبه چې کومې اوبه تېرېږي د الله په قدرتونو پښتون قوم د هغې اوبو نه ارزان ترینه بجلی جوړوي کومه بجلی باندې چې زمونږ خرچه 1 روپۍ یونټ دی هغه بجلی د 1 یونټ د وخت نه موږ نه تلې ده لاهور ته ځي او لاهور نه واپس راځي په ما او پتا په 50 روپۍ خرڅېږي صاحبانو پښتانه د بجلی غل نه دي بلکې د پښتنو د بجلی غله تاسو یې چې د شپېتو کارونه لګیا یې او د پښتنو بجلی پته ده موږ د خپلې بجلی اختیار خپل کو تش د یو اختیار نو پاکستان نه چې د پاکستان سره دا نورم چې ارد ګرد تا ملکونه دي دا ستا محتاج دي ته محتاج او هغه بجلی موږ په 1 روپۍ جوړو نو چې د خپل قام خبره شي تا نه د سرکار مثال د روپۍ د پاسه 4 وګټي په 15 روپۍ به درله درکړي نو چېرته 500 چېرته 500 او بیا دې ته سوچو کې چې 3000 میګاواټ بجلی موږ زیاته اضافي جوړو
دا 3000 میگاواٹ کو چرې موږ اعلان وکړو د دنیا کارخانه‌دارو ته چې راشه کارخانې جوړې کې موږ درله مفت بجلی درکو نو دا یاد ساته چې ستا د را روان د کارخانو مرکز به خیبر پختون تخپل غرونو له بیا راشه ستا په دې سوات کې په غرونو کې چې د دنیا 15 بهترین کاڼي دي هغې کې یو کاڼی کرومایټ چې هغه ستا سوات کې دی زمرود بدقسمتی نه په سوات کې به د زمرودو یو پروسیسنګ پلانټونه ویني پښتون د زمرودو غرونه لري خو نار دی زما پښتون د نیپرایډو غرونه لري خو خپې بلخپې دی زما پښتون تیل او ګیس په خپله خاوره لري خو د تعلیم نظام یې نشته زما پښتون یورینیم او کاپر چې دا خو د ځمکې د دننه خبرې کوو د ځمکې د بره ایوب خان راته وویل دیار خو لا پرېږده او په دې حالاتو کې دی ما چې څنګه وویل زما بچی د ناري زما بچی د خپې بلخپې وي زما بچی دی بربند وي زما د بچو د تعلیم بندوبست نی زما د بچو د صحت بندوبست نی زما لاره کوڅه د کچۍ ګران ورونو د دې وجه دا ده چې موږ په وسایلي توګه غلامان او غلامان یو تر څو دا ازادي موږ نه اغشته ستاسو په وسایلي توګه ترقي نشي کېدی نن کو ما سره لوزونه کوي ما سره دا لوزو کې چې هر قسمه سخته ته مخامخ کیږو د خپل بچو دا وسایل د خپل بچو نوړې ورورو او خپل بچو نه زه د پردي بچي حق نه غواړم زه د پنجاب غنم نه غواړم هغه د هغه مبارک شي خو زما د بچي حق چې پردي بچي لذي او زما بچی د ناري نو بیا پښتون بیا مې نه برداشت کېږي لہذا دا خبره پکې ضروري کوم دا یاد وساتئ پښتنو کو ستاسو د حق خبره ای ستاسو د وسایلو خبره ای هغه نه مسلم لیگ کولی شي هغه نه پیپل پارټي کولی شي هغه تاسو قدل چې پی ټی آی نشي کولی بیا د مورو د غلامانو نه خو تمه ونه کې او مولا درته ښه سبق خولی شي هغه هم درله د حق جنګ نه کوي کو خپل حق ګټل غواړئ خپل د غر سر ګټل غواړئ خپل دشتې ګټل غواړئ خپل د سیند غاړه ګټل غواړئ تیر کې ایمان ودرېږئ عوامي نیشنل پارټۍ سره د چا پلار کې د ایمان نشي تش د پښتو په لار ودرېږئ باچا خان د دنیا ته دا خولی دي چې د پښتون د حق ګټلو دپاره زموږ حکومتونه نه دي پکار حکومتونه د نورو خلکو مبارک شي ما سره پښتو کې زه پښتون یم د چا هغه پلاره مننه ستاسو حق نشي والی دا اوس لا کومه کیسه ده دا پکې لا اوس نوې کیسه راغله زه چې نن راتلم 3 ورځې مخکې د دلته وال چاکینګونه شوي غرض یې څه دی مقصد یې څه دی په کلو غوږونو واورئ چې دې خلکو قربانۍ ورکړي دي په یو یو کور کې شهیدان یو یو کلی یو کور د کیسو نه ډک دی خدا نه طالب ته مخکې سرنډر شوی دی او دغه چې و د دې په ډبل یې راوله دا هغه پښتون قوم نه دی دا به دغې طالب ته سرنډر نه شي انشاءالله او دا چې چیف صاحب وایي نو نیتونه خو هم ښه شیزونه وي خو بهترین شی کردار دی چیف صاحب کو تو د طالب خلاف ہے کو تو د دهشتګرد خلاف ہے کو ته دا غړې چې دا کار ټیک نه دی نو بیا ایمان تیر کا د دې سہولتکار راونیسه د دې سہولتکار څوک دي هغه ټول خلق چا چې دې ځل د زرګاو په تعداد کې دا دهشتګرد راوستل او په دې پاکستان کې دې راکړل د دې هغه خلق
چې 102 دهشتګرد چې پکې د سوات قصاب هغه پکې د جیل نه رها کړی شو. چیف صاحب کو ته سنجیده نو زما سمیت د دې ټول قام ما سره آواز یو دی چې هغه ټول خلک چې دی روستي دي دی تیره کړي دي او د دې عمل ملاتړ یې کړې ده. جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، دا محمود او یو هغه د کراچۍ نه سیف، د دې شپږ واړو خلاف کاروایی پکار ده. دا د دې قام دشمنان دي او که دا قام په دې خبره پیږي چې کوم ځای کې د دهشتګردو کاروایی کیږي دغه خلک دي چې د دې قام. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، ګرانو پښتنو، ښه ګرانو بچو، هغه خلک چې هغوی به دعوه کوله چې عوامي نیشنل پارټي ختمیږي، دا د انګریز نه راواله. دا زه چې هر ځای کې ویم قیوم خان او ایوب خان او ضیا او بوټو او مشرف او بیا عمران سره دا پرکټي چې وو، نن الحمدلله تشنن نه دا ورته د شعر په لفظ کې وی پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی. پښتونه د پښتون نشان چې وي جم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به وي جم دی. نن ټول په سړو ننوتي دي، نن څوک د ډنډې د یاري، څوک د کوتک د یاري، څوک د اف آی آر د یاري، څوک د جیل د یاري، په سړو ننوتي دي. الحمدلله عوامي نیشنل پارټي دا په میدان دا د حلقو په سطح پروګرامونه دي، ایمانونه لري تیر کی د ټولې ضلع په سطح داسې پروګرامو کې زه به ومنم. د مټې مرګرو ته، د خپل مټې تحصیل صدر صاحب او ټولو مشرانو ته مبارکباد ورکول غواړم په دې ښکلي پروګرام، په دې ښکلي کنونشن. خدای شته خبرې ډېرې دي خو هغه ماحول داسې دی چې بیټریانې ورو راغونډېږي او زه دا ګڼم چې زموږ راغونډېږي نو تاسو خو موږ نه مخکې دلته ناست یې. په سوات کې مې پړومني ځل دا ماحول ولیده، زه به بار بار دا وایم، په سوات کې مې پړومني ځل دا ماحول ولیده. دا لوز را سره وکړې چې دا به انشاءالله مخ پړوان دي. یو لوز را سره بل وکړې چې هر پښتون چې د بابا د فکر ملګری دی، د عوامي نیشنل پارټۍ ملګری دی، هر ملګری به په خپل کور، په خپل بیټک، په خپل حجره، په خپل ګاډي، په خپل دکان، په خپل چنګچي، په خپل ریړې، په خپل زړه کې سره جنډه لګوي. او زه په دې ماتو کړو تاسو نه اجازت غواړم